الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. مخکې د انسان منکر د قیامت نه دا ذکر الله تعالی کو او هغه ته دا خبره په ګوته کړه چې ته دا خبره کوي چې که ته ماته دا ټول قرآن ووایې نو زه هم په تا باندې یقین نه کومه ځکه چې ته دا خبره کوې چې موږ خاورې ریشو نو بیا به موږ دوه ژوندي کېږو موږ بیا به موږ صحیح حساب کتاب کېږي څنګه چې یو مشرک ته حدیث کې راځي پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ته ویلي نو زه په تا باندې ایمان نه راوړم نو هغې دپاره قرآن د هغه مخې ته دا خبره کېښوده چې ته خو نور څه کې خو ستا هغه کچه واړه اندامونه دي دا به هم زه راټول کړم چې هغه د دې ګوتو دا بندونه دي. نو دې پسې د قرآن عظیم الشان ذکر دی چې جبریل علیه السلام به کله راغی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به وحی شروع شوه او جبریل به ویله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به په زړه کې هم او په ژبه باندې هم زر زر هغه سره د الفاظ دوهراول چې مبعد زمانه چېرته څه حصه د وحی پاتې نشي نو په هغې به نبي علیه السلام ته انتهایی مشقت او تکلیف میلاوي ده نو ارحم الراحمین ذات ته خو په ټول مخلوق کې او په مخلوقاتو کې ګران جناب رسول الله دی نو الله رب مهربان ورته وویلي چې پیغمبر ځان له تکلیف مه ورکوه کله چې جبریل تا زمونږ د طرف نه وحی اورئ نو ته په ډیر سکون او آرام او دل جمعی سره او په ذهن حاضر سره کښېنه او ما اړله په دې باندې تکلیف ورکوه او ما خولې له او ژبې له په دې باندې تکلیف ورکوه که ستا دا خطره چې ما نه به څه حصه پاتې شي نو الله ویل دا ذمهداري زما ده دا ذمهداري ما واخیستله تا نه به د وحي هېڅ شی به نه پاتې کېږي دقه وجه وه د دې آیاتو نه وروستو به چې کله جبریل راته نبی علیه السلام به بالکل چپ چاپ ناست او پوره غوږ به یې تکی کړی او پوره وحی به او پوره الفاظو د جبریل به اورېدل به او چې کله به جبریل علیه السلام رخصت شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به حرف په حرف او لفظ په لفظ باندې هقسې واورو ملګرو ته څنګه چې به ورته جبریل ویلی دا د الله وعده وه او الله ورسره داسې وکړو. نو لا تحرک به لسانکم حرکت مو ورکوه په دې قرآن باندې ژبې لره او د څه دپاره حرکت ژبې له ورکې لتعجل به چې تلوار وکړي په دې قرآن باندې دې دپاره چې تا نه څه برخه د وحی پوت نشي ان علینا جمعه نو جی معنی به هیر شي ان علینا جمعه یقینا په موږ الله وایي په موږ باندې جمع کول د دې قرآن دي ستا په سینه کې و قرآن او په موږ باندې دی لوستل دي دا به ورته موږ لولو ته پروا مه کوه فاذا قرأناه کله چې لولو موږ دې لره زما په رښتیا یې زما په ځای تا ته لولي چې جبریل دی نو فتبع قرآنه تابع شه د لوستلو د هغه د تابعدارۍ معنا دا ده چې ته به استاد سره خوله نه خوځئ چې استاد څه وایي ته په خوله باندې په ژبه باندې ورسره پټ پټ وایې نه ته به د هغه دې خبره باندې پوره سوچ بچار باندې به واورې د زور زیر او د هر څه په حده پورې به د هغه په کلام باندې ستا نظري او ټول به دې ته متوجه چې زما استاد دی که ما ته کوم هدایات او تعلیمات تا ته راښکاره کوي ان علینا بیانه پس هغې نه یقینا په موږ باندې تفسیر او بیان د دې دی
دا قرآن الفاظ به هم درته موږ جمع کوو یادو به او بیا د دې وروستو د دې وضاحت او پس منظر او د دې هغه دغه چې کوم دی باریکۍ دا به هم په تا ته ښایو او دا تا ته چې دا کافر وایي چې که دا داسې هم شي نو زه در سره بیا نه منم او په تا ایمان نه راوړم ته دا خبره کې نو دې انکار د قیامت نه د دې اصل وجه د دنیا مینه او محبت ته او د آخرت تشا کول دي اصل دا کافر چې دا انکار کوي نو د ټول سوچ بچار په دنیا باندې دی او د دنه آخرت یک سر ایر دی ځکه دا خبره کوي او دا عام بیماری ده چې دنیا پرستی په هر چا باندې غلبه کوي په هر چا باندې غالب کیږي هر سړی په خپل لپیټ کې رالی او دا دنیا نن خو بالکل د ماده پرستی په بت پرستی کې بدله شوې ده دا دنیا د خلکو یو بت ساز شوی دی او دې لپاره ټوله منډه تړله ده کله داسې نو په کار دا کلمې ردع ده زجر دی بل تحبون العاجلة بلکې تاسو مینه کوئ د دنیا سره عاجله کم شی چې په تلوار میلاویږي نو چونکې دنیا نقد ده او دنیا په لاس ده د دې وجې نه د ټولو خلکو مینه ورسره زیاته ده وتذرون الآخرة او پرېږدئ تاسو آخرت لره آخرت هم پریښی دی د آخرت دپاره تیاری نه کوئ د هغې دپاره د هغې عقیده نه ساتئ هلته ستاسو دا عقیده نه ده چې هلته به ګینې حساب کتاب یو دوباره به ژوندي او هلته به کامیابي او ناکامي او اصل کامیابي او ناکامي هم د هغه ځای ده د دنیا به څه کامیابي او د دنیا به څه ناکامي د دنیا خو تمام تر ناکامي او ناکامي ده او بیا الله فرمایي د قیامت ورځ چې ساده شي خلک به دوه قسمه نو یو قسم به دی وجوه یومئذ ناظره ای با مخونه یعنی خاوندان د مخونو په دغه ورځ باندې ناظرتون ترو تازه وي ته اوس چې کومه دی د حمام نه راوتی او دا مخ به پړکیږي الی ربها ناظرتون خپل پروردگار ته به کتونکي وي الله ته به ګوري یعنی دا په صحیح احادیثو کې داسې ثابته شوې لکه انور چې اوس اسمان ته راختلی څوک ته انکار نشي کولی چې په قیامت کې به انشاءالله العزیز موږ الله اینو او ځکه چې د کفارو په باره کې هلکه دی هلک ته لار وکړئ د کفارو په باره کې دا راځي چې انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون کفار به په دې ورځ باندې د خپل رب نه په پردو کی نو الله به نه ویني نو مؤمنان به الله رب العزت به موږ اینو انشاءالله العزیز که الله تعالی مهرباني وکړه ځکه چې جنت کې به راکا لیدل کېږي نو جنت دپاره کار پکار دی ووجوه یومئذ باسرة او ډېر خاوندان د مخونو په دې ورځ باندې باسرة معنا دا به تشرویه به ترشرویه دا تندي به ګونجي کړي او دا داړې به چینګي کړي تظنو ګمان به کوي دا مخونو والا ان یفعل بها پاکرا چې کېدونکی دی په دوی باندې یو حالت ماتونکی داسې یو کار په دوی باندې کېدونکی دی چې د دوی د هډوکي بریز مریض کی کله داسې نه وه پکار اذا بلغت تراقیه کله چې ورسي دا روح ګړګړو ته تراقي دي ګړګړو ته وایي دی مرۍ ته وایي کله داسې نه وه پکار دونه بدماشي او دونه مخالفت د الله او د رسوله نو پکار دا انکار د قیامت نه نو پکار خبر یې اذا بلغت التراقیه کله چې ورسیږي دا روح د انسان د مرۍ ته نو په دې وخت کې دا انسان چې دا سای خپه کیږي انسان وایي چې دا ټوله دنیا مې په ډاکټرانو باندې سر پرې خو چې زما ساه آزاده شوی او چې د ډاکټرانو مسلم نه نو بیا وایي چې یاره څوک دمګری به پیدا نه شي دا دمګري اوس پیدا شوي په دې علاقو کې که نه یو دمګری به پیدا نه شي چې به ما باندې دم واچوي وقیل من راق او
وکیله وبه ویلی شي دا چاپېره خلک ناست دی چې سړی خو ډېر په بد حالت کې دی، ساین ختې ده، آیا څوک دم اچوونکی شته؟ اذ المنیة انشبت اسفارها الفیت کل تمیمة لن تنفعو. وی کله چې مرګ خپلې منګولې او پنجې په انسان باندې خښې کی نو بیا به هر یو دم او هر یو دوایي دا به کار نه ورکوي. بیا و چې کله سړي نیټه پوره شي نو ډاکټر کمعقل شي، وایي بیا ډاکټر هغه نسخه هم نه پېژني چې زه څه وکړم. وظن او ګمان وکړي دی چې انه الفراق، یقینا دا خو ټیم د جدایۍ دی، دا خو ځکه سره دنیا نه روان شوم او هر څه دلته پاتې شو، څه دپاره چې ما خپې لاسونه وهله او څه دپاره مې حرام را جمع کوله او حرام او مردارو پسې ګرځېدم. زما خیال کې روانګي ده اوس. او والتفت الساق بالساق، دا پنډۍ د پنډۍ نه راتاوی، دا کنایه د انتهایی تکلیف نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زنکدن په وخت کې د بخاري حدیث دی، مخې ته کنډول پروت دی د اوبو او پای کې د لاسونه مبارک ورښکته کی او بیا پرې مخ باندې راکاږي او وایي چې ای زما ربه ان للموت لسکرات، دا موت خو دا مرګ خو ډېر ګران شی دی الله، دا مرګ خو ډېر ګران شی دی الله، ان للموت لسکرات. بیګان دا شی موږ او تاسو ټول ته پروت دی، دا یې روی مو او نه دینه تښتېدی شئ. ذالک ما کنت منه تحید. قرآن کې الله بل ځای وایي دا مرګ هغه شی دی چې تا ته منډې والي او تا ویل دلته مې علاج نه کېږي، به لاړ شم چې کوم دی یورپ ته به لاړ شم او زه به هندوستان ته لاړ شم او زه پلاني ملک ته لاړ شم، زه پلاني ملک ته به لاړ شم. دا انسان د دې نه تښتي او هر قسم ته ادای کوي، علاجونه کوي چې زه مړ نه شم. ذالک ما کنت منه تحید الی ربک یومئذ المساق. خالص تا رب ته په دې ورځ باندې ورتلل دي او ورجمع کېدل دي. دا ولې دی داسې د زنکدن په وخت کې هیر پیر دی او داسې ګډ وډ دی ځکه چې د نه موقع خطا شوې ده. فلا صدقه نه د فلا صدقه ولا صله. صدقه څه معنا ها نو فلا صدقه نه تصدیق کړی دی، نه صدقه کړې ده، او ولا صله او نه مونځ کړی دی. معنا دا ده چې نه عقیده خپله درسته کړې وه او نه خپل عمل درست کړی و. ولکن کذب وتوله، لیکن دروغ نسبت د دروغې کو، هر حق خبره د ټکراوله او د باغې ته د دروغ نسبت کو. وتوله او مخ یې اړولی د حق نه. او ثم ذهب الى اهله، بیا به دی لاړ خپلو خپلوانو ته، چې هلته به لاړ نو بیا به یې نورې خبرې شروع کړې. فلا صدق ولا صله منه انشاءالله سبا له سبق وایي. سبا خو انشاءالله زه نه یم، زه لاهور ته ځم، هلته د اتحاد العلماء اجلاس دی نو مشاورت هغې له، نو دغه ځای نه به بیا انشاءالله که ژوند و د ګل په ورځ باندې ووایو انشاءالله. یا الله خدای موږ د قرآن په اسرارو لطایفو ترجمو باریکو باندې پوهې کړي، دې سره سره موږ له پرې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. خدای دې قرآن نظام په دې تمام د دنیا کې او خاص کر پاکستان کې راولي. څوک ول کار کوي کامیابی کې، څوک مخالفت کوي، په هر رنګي چې کوي الله هدایت ورته وکړي، که بدقسمت یې تباهي کړي. الله زموږ ټولو په حالت باندې رحم وکړي، الله زموږ ټولو په حالت باندې رحم وکړي، خاتمه زموږ ټولو په ایمان کې. خدای څونه زمونږ مشران کشران زنانه نارینه وفات شوي ټولو بخښي، څونه بیماران د مسلمانانو ټول ته شفا کامله عاجله ورکړي. الله زموږ ټولو په حالت باندې رحم وکړي، خاتمه زموږ ټولو په ایمان کې. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا